د اخلاق یو څو مراتب دي علماء کرامو هغه 3 مرتبې د اخلاقو بیان کړي دي درجه په درجه باندې او قرآن کې هغې تذکره هم راغلې ده نمبر 1 اخلاق هغې ته علماء کرام اخلاق حمیده وایي اخلاق حمیده دي ته ویلی شي چې د یو انسان سره د برابرۍ برتاو وکړي مثال به طور باندې یو انسان تاله کوم تکلیف درکړه او تا هغه له هم هغه شان تکلیف ورکړې دا هم یو قسمه د اخلاقو په دایره کې تا د هغه نه بدل واغسته شریعت تاله اجازت درکړی وجزاء سیئات سیئات مثلها دا شریعت تاله اجازت درکړی دی که ته بدل اخلي نو اغستی شي نو که د یو انسان سره د برابرۍ برتاو وکړي نو دا بیا بد اخلاقي نه ده ځکه تا سره چې څه شي و د هغې جواب دی هغه له ورکړې ته اخلاق حمیده وایي دا هم د اخلاقو چې کوم دی نو یوه درجه ده دویم نمبر اخلاق کریمانه دي اخلاق کریمانه دي ته ویلی شي چې یو انسان هغه ستا سره بد وکړي او ته هغه ته عفو وکړي معافي ورته وکړي یعنې هغه نه بدل وانلې بلکې معافي ورته وکړي چې یاره خیر دی تا ما ته نقصان را رسولی و بد دې را سره کړی زه ستا سره بد نه کوم خیر دی د الله د رضا لپاره تا زه معاف کومه او دریم نمبر اخلاق عظیمه دي کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله ورکړي الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د فرمایي انک لعلی خلق عظیم تر اخلاقو په هغه عظیمه مرتبه باندې د اخلاقو لاندې درجه چې هغه د یو بل سره مساوات د هغې نه له پاسه درجه چې هغه کریمانه اخلاق عفو کول درګذر کول یو د هغې نه پورته درجه ده پورته درجه چې هغه اخلاق عظیمه دی یو انسان ستا سره بد وکړي او تر هغې په بدله کې ورسره احسان وکړي الله فرمیل قرآن کې موږ ته ووایي ادفع بالتي هي احسن السیئه تاسو د بدۍ جواب دا په نیکۍ سره ورکوي نه که د بدۍ جواب تا په نیکۍ سره ورکه د اخلاقو داسې عظیمې درجې ته انسان وررسوک نتیجه به سره وځي یو سړی ستا سره بد وکړي تا د هغې جواب په خو سره ورکه نتیجه سره ووته الله فرمیل فاذا الذي بینک وبینه عداوة کانه ولی حمیم بیا ستا او د بل په منځ کې د چا په منځ کې عداوت او دشمني ده نه تا سره خو یې بد کړی او تا جواب په خو سره ورکه نه فاذا الذي بینک وبینه عداوة کانه ولی حمیم ګویا دا به ستا یو ګرم دوست وګرځي دی بیا سبا به تا باندې ځان وجني دا انسان دی الله عقل ورکړی دی بیا سوچ کوي چېره ما د ده سره بد څومره کړی او د زما سره چې کوم دی نو ښه څومره وکړل په دې وجه باندې دا ستا د چا سره دشمني ده هغه به ستا یو محب وګرځي یو پوخ دوست چې کوم دی نو دا به ستا وګرځي دې ته هغه اخلاق عظیمه وایي انسان له پکار داري چې د اخلاق حمیده نه ښکته ارتاو نشي دا نه چې یو انسان ستا سره بد وکړي تر هغې دوچن سزا ورکوي د هغې درېچن سزا چې کوم دی نو دا ورکوي کم از کم که سزا لي کم از کم که بدل لي د برابرۍ برتاو بکې دا اخلاق حمیده دي که یو انسان ښه کوشش وکړي اخلاق کریمانه ترې راشي عفو یې وکړي درګذر دې وکړي او یو انسان ځان اعلی اخلاقو طرف ته ورسي اخلاق عظیمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام له الله اخلاق عظیمه ورکړو ځکه نتیجه دا راوته فاذا الذي بینک وبینه عداوة کانه ولی حمیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چې چا هم دشمني وه بیا یې پرې وروسته ځانونه قربانول پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره بد وشول مکه کې خلکو پرې نه ښوده هله مکې نه بهر ته وویسته لاړ رسول الله مبارک صحابه هم د ځان سره بوتلل کله کلویغې هم پاتې کور هم پاتې کاروبار هر سره پاتې د صحابو نه لاړل مدینې ته مدینه کې د هغو سره خپل کورونه نه و د مدینې انصارو ورسره کورونه نیم کړل کاروبارونه یې ورسره نیم کړل او هلته کې بیا غریبانان زندگی بسر کوي یو موقع الله داسې راوسته چې مکه فتح شوه اوس مونږ غونده کې کسي او ستانه چا کور په زوره سره واغسته ستانه علاقه په زوره سره واغسته او سبا ورې ته به باندې قابل شوي دا انسان دې راټینګ که نو بیا ته سوچ وکړه چې د سره ورته څه کوې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه فتح کړه هغه صحابه واپس رالل مکې ته رقمې نه چې هغه ایستی شو کورونه هر سره لوټ شو تاله شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه فتح کړه خلک د قبضې د لاندې نه راغې یو ځای ته راغونډ شول د خلکو خیال دا چې موږ د سره زیاتی کړی نن خو زمونږ خیر د سره رښتیا هم نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خلکو نه تپوس وکړه ورته یې دا راته وایي هسې ستاسو په ما باندې ګمان سره زما د قبضې د لاندې نه رالی زیاتی او ډېر زیات کړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر مکې د فتحې په ورځ باندې د حضرت بلال یا بشیر رضی الله تعالی عنه د هملاغه داغونه هم یاد وګورئ ښه هغه یې تیر نه رسول الله مبارک ته د حضرت صہیب رومي رضی الله تعالی عنه
د هغه تکالیف هم یادو د حضرت سمیه رضی الله تعالی عنہ شهادت ورته هم یادو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د هغه خپل مظلوم صحابه د هغه یاد لا په ذهن کې تاویدل را تاویدل خو نبی علیه الصلاة والسلام بیا هم د هغو نه تپوس وکړ وایي دا راته تاسو په ما څه ګمان کوئ هغه ورته وي من خو تا د نږدې نه پېژنو که نه موږ به تا داسې ګمان کوو لکه څنګه چې یو مصلح رور د یو رور دپاره چې کوم دی نو کوم سوچ کې موږ په تا باندې هم هغه سوچ دی او موږ په تا باندې هم هغه ګمان دی ته به زموږ سره د خیر معامله کېږي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل یوسف علیه الصلاة والسلام سره رونو بد وکړل د پلار د خوا نه یې ویسته په یو قافله باندې خرڅ که لاړ د هغه نه غلام جوړ شه غریب جیل ته چې کوم دی نو وغورځولی شه او کله چې رونه د قبضې د لاندې نه رالل نو دی ورته وي چې لا تسریب علیکم اليوم نن په تاسو باندې هېڅ ګریف نشته هېڅ الزام په تاسو باندې نشته ما وبخلی یغفر الله لکم خدای پاک دې ستاسو مغفرت نصیب کړي الله دې تاسو بخیږي نبی علیه الصلاة والسلام د مکې خلکو ما تر بلال حبشي هغه فریاد یاد دی ما ته چې کوم دی صهیب رومي هغه تکالیف یاد دي ما تر حضرت سمیه رضی الله تعالی شهادت چې کوم دی نو یاد دی ما تر یو صحابي هغه درد چې کوم دی نو یاد دی خو زه خپل رور حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام ته اعلان کوم چې لا تسریب علیکم اليوم د مکې خلکو نن تاسو باندې هېڅ ګریف هم نشته زه ما معاف کړی الله دې تاسو معاف کړي یغفر الله لکم الله دې ستاسو مغفرت نصیب کړي او زما د طرفه ما بخیلی زه خپل ځایونه له چې کوم دی نو دا ځای پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدې بدله په خوب سره ورکړه دې ته اخلاق عظیمه ویلی شي او په دغې اخلاق عظیمو باندې رسول الله مبارک چې کوم دی هغه دنیا فتح کړه دنیا باندې چې کوم دی نو قابل شو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی فرمایي چې مکه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اخلاقو باندې سره چې کوم دی نو دا فتح کړی شو رسول الله مبارک یو غزوې له تللی جهاد له تللی صحابه ورسره دي دا هغه سیډ را روان نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي ستړي شوي د غرمې ټیم دی دا د کیکرو بوټي راسې ولاړو نبی علیه السلام صحابو ته وایي د غرمې ټیم دی ستړي شوئ او د دې کیکرو د دې بوټو د لاندې نه چې کوم دی سورو ته دمه وکړئ لږ ارام وکړئ غرمه ده او بیا مخکې لار توی کوو صحابه کرام دا د کیکرو د هغه بوټو د لاندې نه سملاستل او د شول سترګې ورالې رسول الله مبارک یو سیټ ته لاړ هلته کې یو بوټی او د کیکره نه هغې کې داسې بر یو خون هغه خون ډېره خپله توره بره ور واچوله او دا کیکره د هغه بوټي د لاندې نه سملاسته او ایلی دا سترګې ورالې یو کافر راغی اته خو دا پته وایي دا پیغمبر علیه السلام او د هغه صحابه دي او بیا کافر داسې ورو راغی او دې نه هم خبر و چې دا خو د غرمې ټیم دی دوی ستړي شوي دي او ودري ارام کوي غلی راغی او بیا ورته یو ښه مقبله په لاس باندې وراله چې صحابه یو ځای کې او پیغمبر علیه السلام جدا یو بل ځای کې دا ښه موقع غلی به ورشم رسول الله مبارک سترګې پټې او ګزار به پې وکړم او ملګري هلته تاسو هم نه خبرې په مخه باندې ځم یو ښکلی چانس دی راسره پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر یې دی اخلاق عظیمه الله بهترین اخلاق ورکړو الله په خپله باندې شاهد دی انک لعلی خلق عظیم پیغمبره د عظیم اخلاقو درجې ته مې ورسولی ستا سره ډېر عظیم اخلاق ته دنیا دې پرې باندې فتح کړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې سر یې دا کافر غلی روان دی راسي چېرې دی خبر نشي داسې پوه نشي دا د ځمکه باندې چې انسان پروت وي که ته هلته غلی هم را روانې خو د غوږونو ته ډېر زر د اښکالو غونته کې راځي راکه شارې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام سترګې وغړېدې چې راغی کافر سر ته را رسېدلی او د رسول الله مبارک چې کومه توره به راویزان کړې وه هغه یې راغستې وه او دا یې د نبي علیه الصلاة والسلام سر ته رغه شانتې ولاړه رسول الله مبارک یې څنګه سترګې په داسې حالاتو کې وغړېدې چې ده پې له پاسه توره اړولې وه اوس داسې ټیم کې د انسان د بچ کېدو چانس دا ډېر زیات کمی رسول الله مبارک لاندې ځمکه باندې پروت د توره د پیغمبر علیه السلام راغستې اړولې ده پې او بیا دا آواز هم وکړه من یمنعک مني وسته به یې رانه څوک بچ کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسکی شوی الله بس الله سم د بم گزارو چې د الله د نوم سره د کافر لاسونه داسې په ګړزېدو شو داسې توره یې ټینګه هم نه کړه توره دې ښکته ارتاو شه پیغمبر علیه السلام مسکی شو راغی هغه توره یې راوسته او توره یې پې واړوله وایي من یمنعک مني تا به اوس زما نه څوک خلاصوي بس کافر وی چې بس د احسان معامله را سره وکړه نور دلته کې څوک د خلاصېدو نشته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ځه
ځه د دولش اخلاق عظیمه لاړ خپل قوم ته دعوت ورکوي چې یو داسې عظیم و اخلاق و شخصیت د خوا نه چې کوم دی نو دار عالم رسول الله مبارک داسې په اخلاقو سره چې کوم دی هغه دنیا چې دی نو دا فتح کړه نو خبره ما دې پورې کوله چې رسول الله مبارک امت ته هم دا پرېښودلي چې اخلاق درې دایره کې چې کوم یو انسان دننه اوسېږي دا محبوبی تمام دنیا تک د کشر ته مشر ته هر چا ته چې کوم دی نو محبوبي رسول الله مبارک یو واقعه مې تاسو ته بار بار بیان کړې ده اکثرو ځینو کې زه بیانومه رسول الله مبارک دغه چې کومې پیشنګویانې راغلې تورات زبور انجیل کې بلکې تورات د دې نه ډک چې د دې پیغمبر نښې به صحیح د آخرې زمانې پیغمبر به تاسو پیژنئ څنګه چې دنیا ته راشي د الله نبی دی د هغې نښې مکمل تورات دا پوره نقشه راښکولې وه چې د دې رسول نښې به دی د دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سر نه رخپو پورې د جسم هغه پوره نقشه تورات بیان کړي نورې نښې چې کوم دی نو بیان کړي وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نښو کې یوه نښه د رسول الله مبارک د عظیمو اخلاقو هم وه چې دا به دومره عظیمو اخلاقو والا نبي چې ده ته څومره تکلیف ورکوي دی به دومره صبر تحمل برداشت کوي او چاله د بدو بدله په بدو سره نه ورګرځوي بلکې په خو سره ورګرځوي یو یهودي دی هغه یهودي د یهودو غټ عالم دی دی ما د تورات نښې به کتې پیغمبر علیه السلام ته مې کته ما دا خو دی هغه سړی یو نښه چې کوم دی نو کته مې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د آخرې زمانې پیغمبر خدا دی خو تورات کې دغه یوه نښه وه چې د صبر د تحمل د برداشت د پیغمبر د حوصلې او د عفو او د درگذر نو ما پرې په پیغمبر علیه السلام باندې تجربه کوله ما دا خو به هله ما ته اندازه لګي چې زه د خواله ورشم رالم یو پیره علیک سلیک وشو دوا سلام وشو خپل تعارف وغیره بیا رسته ورځې پس رالم بیا ورسره میلاو شم نبی علیه السلام رو رو زه وپېژنم بیا مې رو د نبی علیه السلام سره دوستانه مضبوطوله بیا مې ورسره ښه دوستانه جوړه شوه ادې کله دوستانه مې ورسره جوړه شوه نو بیا مې هم د دغې نښې چې کوم دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې معلومات کول چې دغه پیغمبر دی او که نه دی نه ما ورته چې لږې کجورې مې پکار دي او داسې دور و چې را کجورې لا شوکولی شوي نه وې ګورئ دې ته د فقه په اصطلاح کې بیع السلم وایي بیع السلم دې ته ولی شي چې مثال په طور اوس یو سړي جوار وکرل او ته ورته وایې چې یاره ستا دا جوار مې خوښ دي دا پیسې وسواله او بیا چې کله په منې باندې تا ترېشل وکړه نو بیا به د دې نه یوه سل د جوار ماله راکړې دې ته بیع السلم وایي شریعت کې دا جایز دی نور د دې بیع السلم نه علاوه ګورئ هغه د یو مفقود شیز بیه ګورئ جایز نه رخه تاسو شل تعالی نو ونې خرڅې کوي شاړې ونې خرڅې کوي نه په هغې باندې ګلي نه په هغې باندې میوه هسې با هوا خرڅه کوي تاسو هوا خرڅه کوي د دې بل نه را پیسې تا په څه باندې واغستې او د بل تاله پیسې په څه باندې درکړې فقهي مسله خو دا ده چې کومه مبیعات ته خرڅې کم څیز ته خرڅې را به موجودي او دا چې کم موجود نو هغه به بیا شوکې مثال په طور باندې په دې دور کې تا را املوکان واغستل اوس د املوکان چې دومره دي راته واغستل تا بیه هم د دغې وکړه سبا شوکوه په دې ټیم یې شوکوه اوس که راته غټېدو ته پرېږدې نو دا تا د بایې په ونه باندې غټ کړل ځکه چې دا دومره غونته وه دا دومره غټه میوه چې کوم دی نو د دې نه جوړه شوه نو دا د چا ونې غټ کړل دا خو د دې بایې ونې هغه چې کوم دی نو غټ کړل نو ستا او دغه ملک خو دا مخلوط شو په خپل منځ کې اوس ورته رسې نشي کولی چاکو راولې څومره چې ستا بیه شي هغه دې ته وت راشي او نور دې مالک ته حواله کړي بهر کیف دې مسله کې د علماو نه ځان پوه کوي چې د دې اغستل خرڅول په څه طریقې سره وکړو هغه به تاسو ته جایز صورتونه وښیي بیا بهر کیف نبی علیه الصلاة والسلام اخلاقو مطابق مې خبره کوله د ورسره بیع السلم وکړ چې دا پیسې والا او بیا چې کله ستا کجورې پخې شي نو ماله بیا دومره کجورې راکړي خو بیع السلم کې شرایط دي او شرایطو کې یو شرط دا دی چې د دې وخت به معلومي وخت به معین مثال په طور زه تا ته راویل چې جوار به راکې دواله پیسې خو چې جوار دی وشي نو په پلاني تاریخ پلاني ورځ باندې به یې راکې داسې یو مجهول غونته کې تاریخ به نه مقرره چې کله حاجیان د حج نه راواپس شول سبا ورځې بیا په دا مفضي النزاع د سواد جګړه پرې کوم پېښې راشي هلته به اولنی جاز راغلی دی به ستا کوڅې ته ولاړ چې بېګال ته یو جاز راغلی اته به اوس وایې چې دا خو براغې پلاني تاریخه پورې حاجیان راځي شریعت هر هغه بیه چې کوم دی د هغې رد کوي چې هغه مفضي النزاع جګړې پکې نو د دې تاریخ مقرر شو نبی علیه الصلاة والسلام ته وی پلانی تاریخ باندې به کجور راکې و دې سړي خو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې تجربه کوله چې دا تورات کې چې نښه د هغه نبي دی او که نه نورې نښې خو یې رښتیا دي خو چې دا یو نښه زه وګورم
راغی او د تاریخ کې یو څو ورځې پاتې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګریوان ته لاس ور واچو او د رسول الله مبارک د جسم نه صادر ښکته راښکوله او داسې الفاظ وي چې هغه الفاظ د پیغمبر په شان کې اوس هم نشم ادا کولی. نبی علیه السلام سره عمر رضی الله تعالی عنه دی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی عدو الله، د الله دشمنه که الله یره نه تا زما نه مخکې پیغمبر علیه السلام ته راسې خبرې وکړې تا والا چې کوم دی نو قام هغه وستایو بدرت دې ورته ویک ما به ستا سر جدا کړو. دا یهودي هم پیغمبر علیه السلام ته ګوري چې نخرې شاکي که نه پیغمبر علیه السلام مسکې او خندري. عمر رضی الله تعالی عنه ته وی دا دې ولې دومره سختې خبرې وکړې؟ تا له دا نه و په کار چې تا د تر الله دشمن ویلی او دا خبرې دې ورته کړې. تا له دا په کارو زه به دې هم پوه کړی وم چې د داسې کسانو سره معامله په دې طریقې سره دی به دې هم پوه کړو چې ګوره اصولو کې دلنه چلېږه کم تاریخ توی شوی دی تاریخ نه مخکې چاته لاس مه ورچوه دی به دې هم پوه کړو ما ته به دې هم لږې خبرې کړې نو تا درته داسې وي لاشه کجورې پخیرې خو تاریخ نه راغلی لاشه کجورې ورکوه سختې خبرې ورته وکړې یو 100 ساعه کجورې به زما د کجورو نه زیاتې د دې سختو خبرو دله ورکړي. هغه یهودي چې کم دی نبی علیه الصلاة والسلام ته د الله رسوله صرف ستا اخلاق مې معلومول تورات کې چې رقمې تذکره شوې هغه مې صرف معلومول نه مې کجورو ته ضرورت و را ستا سره چې مې را دوستانه جوړه کړه او داسې رابعه سلم مې ستا سره وکړه دا مې صرف معلومول نورې نښې مې معلومې کړې کلمه وه چې زه مسلمان شم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته کلمه وي سړی مسلمان شو دې ته اخلاق عظیمه ورته ویلی شي. دا درې چې کوم دی نو د اخلاقو هغه درجې دي. یو انسان اخلاق حمیده د هغې نه وروسته اخلاق کریمانه دریم نمبر اخلاق عظیمه تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام واقعات چې کوم دی نو دا اورېدلي دا هغه بوډۍ واقع هم تاسو اورېدلې ده کوم چې به سهار خپل کور را جارو کو او کشره به رسول الله مبارک ته ساتلې وه چې دی به کله دې ځي پې له پاسه نه چې کوم دی نو ورولم او نبي علیه الصلاة والسلام تر هله نه پته ولګېده چې بوډۍ چېرته که بیماره رسیټل شوی دی چې دا کچره په ما نه راغورځېږي. صحابه ورته ویل الله رسوله کچره ځکه نه راغورځوي چې هغه پرېوتې را بیماره ده صحابو ته هله ځئ چې بیمار پرسې له ورشو نه دې ته ویلی شي ادفع بالتي هي احسن السیئه. الله فرمایي تاسو بدله ده بدۍ چې کوم دی نو په نیکۍ سره ورکوئ وسته ووایه چې دا به څومره متاثروي دا به چې کوم دی نو څومره متاثروي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې مې ټول عمر کچرې ورویشتلي دي او اوس چې کوم دی رسول الله مبارک زما بیمار پرسۍ له راځي هغه زنانه چې د نبي علیه الصلاة والسلام مطابقې د خلکو نه خبرې اورېدلې وي. دلته یو نوجوان دی خلک د دین نه اړی داري او بوډۍ ویرېده دغسې نه کډه کوي پنډې راغستې ده وړی نه شي رسول الله مبارک مخې له ورغی بی چېرته یې پلاني ځای ته ځم پنډې راوست ورسره ویوړ هلته کې چې کوم دی په لاره تپوسونه کوي ولې دلته یو نوجوان د وجې نه کډه کومه خلکو نه مې دا خبرې اورېدلې دي او کله چې ځای ته وررسئ بوډۍ تپوس کوي نوجوانه دومره بهترین و اخلاق والا دومره یو زبردست نوجوان دومره ایماندار دا څوک یې لخوا را سره تعارف وکړه ابی زه هم هغه کس یم چې د چا د لاسه ته کډه کوي خلکو غلطې خبرې در رسولي دي ښځه متاثره کېږي. بار کیف پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې زه دنیا ته رالیږلی شیم د دې دپاره چې زه د اخلاقو چې کوم دی نو دا تکمیل وکړم. مسلمان چې په یو معاشره کې زندګي بسر کوي دله هم پکار داري چې د هره خبره هر قول هر فعل چې کوم دی اخلاقو دایره کې دننه دننه د ایمان دا به کاملي کنه ایمان دی انسان دا ناقصي. الله دې زموږ اخلاق د قرآن او د حدیث موافق جوړ کړي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اخلاقو نمونه دی الله زموږ او ستاسو اخلاق وګرځي. واخر دعوانا